أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. دینا د سوره یوسف دا وشپیته لمبر 67 لمبر آیات مبارک تی د دې لسمې باره دویمه رکوع ده او زمونږ د درس دا 22 نمبر درس تی د دې ځای نه د دې آیاتونو مبارکو ترجمه داسې ده وقال يا بني او فرمایل یعقوب علیه السلام یا بني اے زامنو لا تدخلو ما داخلی گئی تاسو مصر تا من باب واحد د یوی دروازینا ودخلو او داخل شئ من ابواب متفرقه د مختلف جدا جدا دروازونا وما اغنی او زه نشم دفع کولی لرکولی عنکم ستاسونا من الله دا الله دا فیصلینا من شیء سشیز ان الحکم ندی فیصله الا لله مگر صرف دیو الله دا علیه توکلتو پا ای اللہ بانزو اعتماد و بروسکم توکل کم وعلیه فلیتوکل المتوکلون او پا ای اللہ تعالی بانی فکار دی اعتمادو کی متوکلین ولما دخلوا او هر کلا چې دا زامن داخل شو مصر ته من حيث امرهم دا اغزینا یا اغشان امرهم چې امر کړو دي ته ابوهم پلار د دي ما کان یغنی نو چې د پکړوي یعقوب علیه السلام عنهم د دین من الله د الله د فیصلینا من شيء سشیز الا حاجه المگر یو خواهشو فی نفس یعقوب په نفس او په زړه د یعقوب علیه السلام کې قضاها چې هغه پوره کو یا قضاها هغه ظاهر کو و انه بشک دغه یعقوب علیه السلام لذو علم خامخ لوی علم والو لما د هغه علم د وجنه علمنا او چې مونږ هغه ته علم ورکړو ولکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون پویږي. دا د آیتونو مبارکه او ترجمه وا واقعا دې پورې بیان شوی و مخکې درسونو کې چې یعقوب علیه السلام تخپل زامنو وی چې بنیامین مونږ سره پرېږده مینتونه کول هغه سره پرې خو د مجبور شو کله چې تله نو یعقوب علیه السلام خپل زامنو ته وصیت کوي چې کله تاسو لاړ شئ نو تاسو یوی دروازې باندې مداخله گئے مختلف دروازو باندې چې کم نه مداخل شي د مصر دای وخت دروازې د ډېرې وي دغه دروازو ته به تاسو ځای زګ په یو دروازه باندې تاسو داخل شوي نو دا یو لس کسان دي خ حسین او جمیل قد او قامت کې په ښکلا کې او د پیغمبر بچی دی او لوی وجاهت والا خلق دی نو خلق به ته ګوري او نظر به بد ولګي د دغه یری د وجنا احتیاطی تدبیر وته خودلو چې په دې طریقه به داخل شي ځکه وته وای چې یا بنیا اے بچو اے زامنو لا تدخلوا من باب واحد د یوې دروازې نه مصر ته مداخله گئے ودخلوا من ابواب متفرقه داخل شه د جدا جدا دروازونه چې د خلکو نظر در باندې بد نه لګي. اوس دلته
دا خبره چې دی خو مزیدار ښکلي ځکه ورته ووې. او سوال ذهن ته دا راځي چې دا په لومړي ځل خو دې مصر ته نه دي تلي، دې نه مخکې هم دي تلي وو، آی وخت کې ورته ولې دا خبره نه کوله چې تاسو بچو یوې دروازې باندې مه داخلېږئ؟ د هغې یو وجه دا ده چې یوسف علیه السلام سره یعقوب علیه السلام ډېره مینه کوله، نو چې د هغه د تلو نه بعد د هغه ورور بنیامین سره مینه به هغه شان کوله، معنا هغه مینه په ده باندې ماتوله. اوس ورسره دیم روان دی، نو ځکه ورته وایي. او دویمه وجه دا ده، ښکلې وجه دا ده چې دې نه مخکې دی تله مصر ته لاړه، چا پېژندل نه، شهرت یې نه و شوې، نو چې دی لاړه هلته، نو د مصر بادشاه یوسف علیه السلام د دې ډېر عزت او اکرام وکړو، د خلکو نظرونو کې راله چې دا خو ډېر عظیم خلک دي، لوی کمال والا لوی خاندان والا خلک دي، د پیغمبر بچي دي، دې وجې نه د خلکو نظر د لاندې شو. او په دویم ځل باندې تلو کې یوسف علیه السلام ول دعوت هم ورکو، د نور هم خامخا شاهي میلمانه خلکو، نور به هم ځان تیار کړي، نو دې وجې نه د خلکو نظر به پې لګي. نو ځکه یعقوب علیه السلام ورته وفرمایل چې بچو دې ورله چې ځای نه د خلکو ګورې ټول به تاسو ته نظري، تاسو به جدا جدا طریقې سره لاړ شئ. نو ځکه ورته په دې انداز باندې وایي، پوهېږئ. او دې ځای کې دا خبر ذکر کیږي چې د نظر نه ساتلو ده، ځکه چې وروسته ذکر کوي الله تبارک وتعالی چې الا حاجتا مګر یو خواهشو، خواهش دا و چې د نظر بد نه چې کم نه بچ شي. نو دا نظر دا یو حق شیز دی. بخاری شریف مسلم شریف کې روایت دا راغلی دی العین حق، سترګه حق ده، نظر حق دی، نظر دا حق دی. دیو جنا یو روایت کې دا مرازی که چرې په تقدیر باندې یو شیز مخکې کېدلی شوی، نظر به مخکې شوی، نظر به مخکې شوی. او یو روایت کې دا مرازی چې عائشہ به داغه روایت نقل لی، او د جابر رضی الله تعالی عنہ نه امام احمد بن حنبل نه معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی، په حاکم کې دا روایت دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هم روایت دی چې دا نظر حق دی، خو احتیاط چې دی د تقدیر نه فیصله نشي چې کم دنو بچ کولی. یعنی معنا تقدیر کې کم فیصله راغلی دا، احتیاط چې کم دنو هغه نشي بچ کولی، معنا هغه فیصله به تا ته راځي. خدا له ته به تدبیر کوې، هغه تدبیر دا دی چې ته به ځان ساتې. اوس نظر دا باندې لګي، نو روایت کې دا راځي وایي نظر داسې یو عجیب شیز دی چې دا انسان قبر ته رسوي او اوښ کټوۍ ته رسوي، او دا شوي دي د تجربې نه ثابته ده، هر چا سره به شوي. نو دې وجې نه نظر د دې نه او باقي د تقدیر خبره ده. دې وجې نه دلته یعقوب علیه السلام فرمایي وایي تاسو د جدا جدا دروازو نه داخل شئ، خدا وایي وما اغنی عنکم من الله من شیء، زه نشم دفع کولی د ستاسو نه د الله له فیصلې د څه شیز. معنا کو تقدیر کې یو فیصله شوې وه چې تاسو به مطلب ګیریږئ یا به نظره کېږئ، هغه ګورې زه نشم کولی. هسې نه چې ستاسو ذهن کې دا راشي چې دا کوم تدبیر ما تاسو ته وښودلو دې د وجې نه به خامخا بچ کېږئ. دا ظاهري صرف اسباب دي، ظاهري اسباب به استعمالو، د هغې نه انکار نشته، ولیکن توکل به په الله کوو. که ظاهري اسباب موافق الله فیصله وکړه بچ بشي، او که ظاهري اسباب موافق فیصله ونه شو نو بس بیا به خامخا تا ته چې کوم فیصلې به رارسي. دې وجې نه دا ظاهري اسباب د بچو دپاره یا مثال د نفع راکاږلو دپاره، دا مثال د کچکول لی. مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه فرمایي چې دا کچکول به راخلي، دې کې به د الله نه غواړي د نقصانونو نه
د نور مصیبتونو نه امان او حفاظت بغواړي او دارنګ د فائدو لپاره بزان لا سوالونه کې دعاګانې بغواړي خو لیکن اسباب باندې مستا توکل نه اسباب صرف یو کچکول لې کچکول تعالی رزق نه درکې کچکول تعالی مصیبت نه نشي بچکولې الله دې بچ کړي نو معنا څه کدلتا یعقوب علیہ السلام فرمایي چې وما اغنی عنکم من الله من شیء ز تاسو د الله د فیصلې نه نشم بچکولې نور په الله باندې اعتماد کوي ځکه ان الحكم الا لله فیصله صرف اور صرف د الله دا بس علیه توکلت وعلیه فلیتوکل المتوکلون تو الله باندې زم توکل کوم متوکلین هم به توکل کی اعتماد به الله باندې ساتي نو دی دغه طریقې سره لاړو اوس دا نظر بد چې دی دا حق شیز دی خامخا د دینه پناه غوښتل شوی دا احادیثو کې دا راځي بعضی شیزونه پناه غوښتل شوی د پای کې دام دي چې من کل عین لامتن د نظر بد نه چې کوم نبی علیہ السلام پناه غوښتل دا د دې وجنه د دینه بچاو سره نه یو طریقه دا ده چې ګوره کم سړی پويږي چې یو شیز په خو لګیدو په نظر نو دې اوې په حدیث کې دا راځي دې چې ماشاء الله لا قوت الا بالله یا دې بارک الله یا دې ماشاء الله یا دې الحمدلله یا دې سبحان الله دا الفاظ سره دې اوې چې دا هغه نظر اثر ختم شي د ارجا نظر لګی دی شي د خزلنم لګی دی شي د بزلنم لګی دی شي د بغض او د حسد د وجنم لګی دی شي او ډیر د میننم لګی دی شي نو دی وجنا کم چیز در باندې خو لګیدو ته بیا د الفاظ وایا چې ستا هغه نظر بد اثر نه ښکارا کوي هغه بد اثر دی چتیږي صحیح شو او بل بیا که نظر شي او سړی دا غي در بار تدبیر بیا خودل شوی دی احادیثو کې دا راځي یو ځای کې دا راځي ابو سهل رضی الله تعالی عنہ یو صحابیو هغه جامع وستلی لامبلې هغه بدن ډیر خولي تک سپینو مزیدارو نو عامر ابن ربیعه ولیدو نو وی زما خو نن رضی پورې داسې سپین او مزیدار بدن نه دی لیدلی هغه باندې نظر ولګېدو په هغه وخت کې هغه بیمار شو سخت تبه ورته ولګېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته خبر رااله چې داسې شوي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی شام عامر ابن ربیعه ته وایا وی او دس اوکا او دس یو د چاردام هغه وبې په د باندې چړکاو کړي په هغه ټیم ته اته بلاړه نو معنا د دین دا معلومیږي چې د نظر د پاره س کوټکا موټکا ته استعماله یا حدیث کې داراله یا اسی داسي نکولش یا الفاظ دغه چې کوم نه ما بیان کړو دا ویل شي د مخ کې چې رست اثر غلط راشي یا اثر راغلی د نبی ادا کول شي دم کول شي ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځلی د جعفر ابن ابي طالب بچولی د ډیر کمزوریو اجازه ته وته کو ستاویز او تولی کا غاړه کو تواچو چې د خشي نو معنا دغه تدبیرونه دغه خبرې دا خودلی شوی دي چې د بیمارینا یا د نظر نه د بچاو د پاره یا د اغي د اثر ختمولو لپاره لا ټولي طریقې دي نو د دې وجه نه دلته دا مسله معلومه شو چې د نظر بد نه ځان بچاو او بل خبره ده چې د علماء په دې خبر اتفاق دي د حدیثونو د قران نه دا خبره ثابتای چې نظر دا اثر لري نظر اکثر اثر لري د دې وجنه یعقوب علیہ السلام د اسباب او اختیار چې کم نه غي ولا حکم کې جدا سي وکي چې دا طریقو کې چې تاسو باندې خلکو نظر نه لګي جدا جدا بشه تاسو به خلکو ته ټول په جمع نه ښکارای نظر کېږي بنا او باقی دا شو چې ګور اسباب استعمال شو هغه طریقې سره داخل شو خو لیکن چې د الله فیصله وا بنیامین د الله د فیصله موافق بیام پاتې شو بیام چې کوم نه پلار ته واپس راونه رسیدو ځکه وای چې زما په الله باندې توکل نور باقی الله چې سکینه وکي نو ولما دخلوا من حيث امرهم هر کلا چې دی داخل شو من حيث امرهم څنګه چې امر کړو دي تابوهم د دې پلار ما كان يغني نو چې د پکړې یعقوب علی السلام هم د دین من الله الا الله د فیصلین من شيء شیزه
الا حاجتا مگر صرف یو خواهشو فی نفس یعقوب فزړه د یعقوب علیہ السلام کې قضاها چې هغه پوره کو یا هغه ظاهر کو هغه ظاهر کو و ان لو بشک د یعقوب علیہ السلام لذو علم خاوند علم لما د هغه علم د وجن علمنا چې الله موږ ول علم ورکړو ولكن لا اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا يعلمون نه پويږي اکثر خلق په دې خبره باندې نه پويږي خا دلته یعقوب علیہ السلام بچی چې لاړو یوسف علیہ السلام ته ورسېدو الته سوشو الته چې ورسېدو بیا وته هغه طریقې سره د میل مستوب ورکو او ته وی چې موږ د انبیاو بچو موږ دروغ نه وي موږ خپل چې کوم نه نور راوستو لازم موږ غرور دی یوسف علیہ السلام دیتا هغه طریقې سره تیاری وکړو او انتظام د روټه داسې طریقې سره وکړو چې دو کسانې پنډ کې کېنول چې ټول دو کېناستو بنیامین یوازې پاتې شو ملګری نو یوازې پاتې دا یو لسمو د چې ډوړې د کېناستو دا ټول دو ناستي سترګو کې ډکې ډکې اوښ کې رالی و چې کا زمانن هغه رور ژوندې او ما سره وي نن ما سره ناست وي باچا ولا خواله راغی یوسف علیہ السلام وی ولې خپای ولې جاړې وای جی زما رور نشته زما یو ورورو یوسف نومو شرمخان خړلې دي په وړوکوالي باندې کاغوي ما سره منن ناس دا ټول ګورد بدو ناشتي بادشاہ یوسف علیہ السلام ته پوسو کو درونو نه اجازه ته غوښتو یو کو تاسو خوخه دالک یوازې پاتې شي زبد سره ډوړه تکینم زګه تاسو د انبیاو بچیه نو اگر که بادشاہي مخ لیکن ساو سره د برکت حاصلولو لپاره وزکینم وای بالکل کینه وسره کیناستو خبرې تر سره د مینې کې چې خپکیګه ما خیر دی د الله فیصله دی مخ پکېګه ډوړه وسره خوړله بیا د کمرو تنظیم چې وشو هم دو د کمره کې چې ګمنه نو سملول دا بنیامین بیا یوازې پاتې شو د بیا د رونو نه تاسو کو کستاسو خوخه دې کمره کې आवाज دی د بزنان سره سملو وای صحیح ده کمره کې د شپې املاستی او خبرې طریقې د دغه ځای کې وته یوسف علی السلام ځان او خودلو وای بنیامین ته زما رور یې زاغ یوسف ما وای خا بس یو بل دور ترغاوتل فرشتیم خوشاله دي مخلوق خوشاله دي چې نن چې کوم یو نبی د خپل رور سره ملاويږي ورته غاړوتل یو بل ته چې کوم د خوشاله نه جاړي او کله سو یو عجیب چې کوم حال له دغه ځای کې د ځان اوخو او رور ته وای چې رورا ته ځان سره تاسو پاتې کوم په یو چل باندې او طریقه ز جوړوم او بیا به کوم نه ګورو خودی ته الموایا دغه ځای پورې دا واقعیا بیان شو مخې ته څه طریقه جوړای چې بنیامین په پته یو طریقه پاتې کوي ان شاء الله آینده درسونه کې ومنګ وایو د دې ځکه دا خبره بیان شو چې ګوره د نظر بد د دې خبرو شو د دینه غزان بچکای نو د دې لپاره مضر خوراکونه یا مضر شذونه دا استعمالول چې دا غي سره ته بد اثر راشي یا بیماری راشي نو بالکل اسلام د اجازه کوي چې ته د نزان بچو ساته دارنګي دویمه مسله به دام ده چې د خلق د حسد نه چې تا بیا نظر کی او تکلیف ضرور رسي نو تخپل لاس نعمتونه هغه پټ ساتل چې د خلکو نه چې د خلکو نظر پیونه لګي بالکل لا کول شي ځکه یعقوب علیه السلام خپل بچی پټ ساتي د خلکو نه داس یو نعمت الله درکړي دي چې پوي کې چې دشمنان مې دي او ما نظر کی او ما وبستر ګستر ګوالي نته چې کوم نه دا کول شي د دې وجنه دغه علاج دی دغه طریقه دا دغه تدبیر دی خو لیکن خبر غټه دا چې تدبیر علاج او دارنګ ارس چی خو صرف خالص به الله په ذات توکل کوي فیصله پکې چې کوم نه الله د تقدیر چې کوم نه راولي ځکه تقدیر باندې یو شی نشي مخکې کېږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین